ولی صاحب ته زه دا وایم چې څنګه دی اوس دا وړه ماشومه د کچې کې ډاکو ونه را هغه کړه پلار بالکل داسې شو چې هغه خبرو نه ووتو چې یو ماشوم ته په اوږو ګرځئ او د هغه یو مور پلار نی بېشکه د ده د تن نه پیدا و خو هغه خو زمونږ بچی و هغه خو مونږه د کور په خوراک هم نه دی لوی کړی هیڅ تکلیف نه و ډېر ښکلی ماشوم و ډېر هیلدي ماشوم و ډېر نازولی بچی و هغه ډېر ښکلی خوراک والا ماشوم و هغه نه د څه ډیفیشنسي سامنه کړې وه او ډېر اکټیو او سټرانګ ماشوم و خو یو 2 ورځې مخکې بس د هغه دلته یو هرنیل سیسټ جوړ شوی و لیفټ ټیسټیز کې هایډروسیل داسې مسله ورته راغلې وه په کرنټ افیرز نه هغه خبر و د سکول د هغه نه خبر و سکیچز کول هغه یو آرټسټ و دا غفلت د ډاکټرانو نه په کوم ځای کې وشو دا انستیزیا والا نه وشو انستیزیا والا لکه زه دومره انسان د خپل اپې نه بهر شي لکه کوهاټ کې که تاسو کتلي په دې کوم چې اوټي کې ما ته ویل چې څه ټایم یې ورته د انستیزیا انجکشن لګولو چې پپا زما زړه بندېږي که نه نو ما له هغه ټایم په کار و چې ما ورته ویلي چې بس ودروه لرې که د انجکشن د ده خو ما ویل چې د ده اپریشن اصل کې د ده پین زما پین و که نه چې ده به ما ته وی ما به ده ته وی درد دی بیا رالو ده به وی او نو هغه درد به ما محسوسولو او زه د خپل آفس نه د ساري 8 بجې تلم او 9 بجې واپس د آفس نه راوتم او دې ما بیا ډاکټر له بوتلې چې د پین دی او دې ټول پېښور کې ما ګرځولې دی چې دته به سمپل الرحمن الرحیم ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستاسو قربان نواز منګل یم دا مهال زه د پیښور د لزاک روډ ګلاباد په یو علاقې کې موجود یم یو ډېره زیاته یو بد خبر په سوشل میډیا باندې خپور شو چې تاسو ټول ولیدو او موږ پرې ډېر زیات ودردېدو دا ډېر زیات کم عمره ارحم ماشوم دی ویل کېږي دا چېرې دا د ډاکټرانو د غفلت له کبله د دې د مرګ مخې ته رالو او دا په سوشل میډیا دا ماشوم ډېر زیات وایرل شو دغه چې کم د اوس را سره کورنۍ هم موجوده ده دا په خپله هم ډاکټره ده او دا شی هم د ډاکټرانو د غفلت د وجې شوی دی تاسو خپل هم ډاکټر یې د دغه فیلډ سره ریلیټډ یې او تاسو خپل هم د دې څیز غندنه کوئ چې د ډاکټرانو د غفلت له کبله شوی دی میل دا واقعي سره څنګه مخې ته راغله زه جی خپله فارماسسټ یم او زه چې خپله لاړم هلته کې هاسپټل ته او ما ته کله زما ورور فون وکړو نو تقریبا 3.5 غنټې دی هغه هسې اوټي کې ښودی دا خو چې سر سره ما بحث شروع کو هغه پوه شو چې یاره دا خو اوس کس راغی کوالیفاید کس دی او دا اوس ما سره بحث شروع کوي نو زما خپله زه اوس پی پی ایچ نه راوتې ما ته خپله اوس سیزیرین کې پوسټپارټم هیمریج شوی چې هغه ما ته څنګه سر دا خبره وکړه چې یاره ارحم از نو مور نو ما هغه ټایم کې بی پی دومره شوټ اپ شو چې 200 او 100 زما بی پی شو او اثر بیا مال چې کم دی کیپوټین یو شی بل شی بیا ایون مال لیبیټولول راغوستل او همدغه ما ته وی چې تا ته سټروک ونشي نو چې هغه ټایم هغه کم خواري تا بیا ما سره کوله او ما ته وی تا ز سټروک نه بچ کوم یو شی بل شی هغه کم هغه پروفایلکسز او هغه تا مال کوله هغه ټایم نو دغه ټایم به د زما د ورکوټي بچی ته لږ زړه خوږ کړی و که نه څه ټایم چې دا تا زما ورکوټي ماشوم اوټي کې سملولو دغه ټایم به خیر د ستا یو 15 منټه د کنسنټریشن به نن هغه مونږ سره و هغه به مونږ داسې مړ خو نه لیدو چې په 2-3 غنټو کې مونږ روغ دروستو او هغه بیا مړم شو هغه مونږ قبرستان ته یوړو په هغه خو مونږ پوه هم نه شو ډاکټر صاحب دوی د ارحم تکلیف د څه تکلیف و د ارحم له هیڅ تکلیف نه و ډېر ښکلی ماشوم و ډېر هیلدي ماشوم و ډېر نازولی بچی و هغه ډېر ښکلی خوراک والا ماشوم و هغه نه د څه ډیفیشنسي سامنه کړې وه او ډېر اکټیو او سټرانګ ماشوم و خو یو 2 ورځې مخکې بس د هغه دلته یو هرنیل سیسټ جوړ شوی لیفټ ټیسټیز کې هایډروسیل داسې مسله ورته راغلې وه نو هغې د وجې د هغه درد کېدو او بیا ما دې ورور ته ووی چې دې کې ټي ایچ ته لکه سرکاري هغه ته مه بوځه چې اختر تیر شي وبکو خو هغه وایي چې یاره دته درد کېږي نو کې ټي ایچ خو ډېر غټ هاسپټل دی ایم ټي آی هاسپټلز دی بل د هغې تاسو په فیسبوک باندې وګورئ د هغې اویس نعیم صاحب څومره ټیلنټډ دی د هغې ایم ډي چې کوم دی هغه څومره ګولډ میډلیسټ دی د هغه څومره تکړه او کوالیفاید کس دی دغسې د هغې ایچ ډي ظفر صاحب چې دی او دا ټول بل هغې کې څومره ډاکټرز دي هغه ډېر کامپیټنټ دي نو زمونږ خو په خیال خاطر کې هم نه
چې په کې ټي ایچ کې به داسې لاپروايي او داسې غفلت د وجې په دوی د څه خبرې ناوخته و چې یو ورکوټې ماشوم یې مونږ له د هغه ژوند یې مونږ نه ختم کو چې زمونږ ښځې سړي مونږ په یو ورځ کې لیوني جوړ کړو. زما پلار بالکل داسې شو چې هغه خبرو نه ووتو چې یو ماشوم ته په اوږو ګرځئ او د هغه یو مور پلار نی بېشکه د ده د تن نه پیدا و خو هغه خو زمونږ بچی و هغه خو مونږ د کور په خوراک هم نه دی لوی کړی د هغه د خولې نه وتې خبرې مونږ پوره کړي دي چې مونږ را یاد کو زمونږ د لاسونو ویښته نه غودرېږي. بل هغه دومره اکټیو ماشوم و هغه ولاګز هغه ټیک ټاک ویډیوز هغه ورکوټې نو چې موږ نه هېر شي د یوې ورځې نه و هغه خو غټ عمر تېر کړی یو جینیس ماشوم ډېر زیات جینیس ماشوم هغه داسې خبرې کولې چې مونږ به اکثر ورته وي چې یاره هم داسې هوښیارې خبرې مه کوه راته څنګه خبر د هغه په هر څه کې کار و په کرنټ افیرز نه هغه خبر و د سکول د هغه نه خبر و سکیچز کول هغه یو آرټسټ و. غفلت د ډاکټرانو نه په کوم ځای کې وشو؟ دا انستیزیا والا نه وشو انستیزیا والا لکه زه دومره انسان د خپل اپې نه بهر شي لکه کوهاټ کې که تاسو کتلي هغه ډاکټر چې مرډر یې وشو نو دا هسې څوک عوام کمیونټي نه راپاسي چې یو ډاکټر بیا داسې مړ کي بار لکه که اوس زه ډېرې چغې ووامه نو دی به ما نه په کوټ باندې ټیک ته خلاص به چې دی به وایي یاره تاسو کنسنټ ساین کړو دا هغه خو چې ستا د کور بچی تا نه داسې لاړ شي نو آیا ته د هغې بل کور کې بیا دې روغ تلي دی شي خامخا انسان به مجبوره کېږي بار به ولاړي خلک به ترې ډس پورته کوي دومره زموږ دماغ نور کار پرېښی دی نو چې زما ورکوټې ماشوم بچی د چرګ غوندې ماله مړ کو نو زه به تر څو عدالتونو پسې منډې وام او دی به یو څه وي او زه بل څه ویم زه به یو څه ویم نو په دې به بیا زما پلار خو بالکل داسې لیونی شوی خو منټلي ډسټرب دی زما ورور دوبۍ کې ناست دی هغه د یو منټ جړا کوي په دې به بیا دا کمیونټي مجبوریږي نو لکه دا چې ډاکټر مرډر زو چې بیا مونږ افسوس کوو اول زه چې یاره ډاکټر یې مړ کو داسې زما خپل هسبنډ فزیشین دی هغه هم داسې بیا افسوس کوي چې جی دا ډاکټر سره داسې کو دا خو بس بیا خلک ډاکټرانو ته کلیام کنزل به کوي زه به بیا کمیونټي ته شاباشۍ ورکوم نو ولې چې زما خپل بچی راله مړ کو نو هسې تاسو څه وایي خپله دا چې کوم اوسني هسپتالونه دي حکومتونه هم کمې چغې وایي او بیا چې لکه داسې ښکلي ماشومان خلک بوځي ستاسو دا بچی خو ټیک د لاړو تاسو باندې یو صدمه ده خو د دې غرض مقصد هم دا دی چېرې د بل بچي سره داسې د دې بس دا هغه دی چې مهرباني دې کوي په صحیح میرټ ته سم ټیکنیشنز اخلي زه ټیک ته ډاکټر کوالیفاید کس دی خو دا د سره چې کم انستیزیا ټیم ناست دی نو دا به څه دي چې د ټیم زه کاونسلز ته دا وایم چې یاره تاسو مهرباني وکړئ دا ډپلومې او دا شیزونه بند کړئ چې یو کس د لارې کوڅې نه پاسي میټرک کوي او 2 کاله ډپلومه په کوڅه په دروازه کالجونه دي او د هغې مور پلار دا خواهش دی زما بچی به ډاکټر شو ورال ورته واچي وایي ځه وایي دا ډاکټر صاحب شو دا کمپاوډران دا ټیکنیشنز دا د دې شیز جړ دی هر کوڅه کې نوې کالج د وروره دړادړ هغه ورکوي ډپلومې ورکوي د دې شیز روکتام وکړي په صحیح میرټ باندې په امډیکیټ ته خلک راشي چې د هغې زړه ستړي شي نو هغه به پروفیشنل کسي ټیک ته زه ډاکټر عمران به ګرم نه کم انستیزیا دا کسان دا چې په هر دویم مرض پس برتیانې کېږي او په ریفرنسو باندې برتیانې کېږي هغوی په ټکي نه دي هغوی د سکول په شا سم نی تیر شوي هغوی په میټرک کې هغه نه ویلې ساینس نه ویلې او دی وروره موږ له اناټمي او فزیالوجي ته کښېنئ د ارهم سبق او حوالې سره راته ووایي چې سکول به په کوم ځای کې ویلو د مدرسې ما هم ارهم له مونږه کاري صاحب هایر کړی هغه به جي دله به راتلو هغه به دلته چې کم دی سبق به یې ورته ښولو هغه قرآن مجید د وخت نه مخکې ختم کړی دی هغه به سکول کې چې کم دی نو بیکانوس کې اوس ایډمیشن د هغې ریسنټلی سپرینګ فال کې ورته موږ ایډمیشن کولو هغه دونه تکړه بچی و چې هغه ریزلټ به یې اوس راوځي زه به یې در سره شیر کړم نو ته به خپله تاسو به د هغې هغه اچیومنټس وګورئ نو ښه ګرانو کتونکو تاسو زموږ اکثر خپرونې ګورئ موږ خپل هم دلته د ضلعي انتظامیه سره څه وخت کې مې خپله یو مهم شروع کړی دا چې کوم اتایي ډاکټران دي دا په لارو کوڅو کې ما دا مهم خپل هم شروع کړو ډېر مې پکې کار وکړو خو بیا داسې ده چې په دې ملک کې ته ښه کار کوې نو تا خلک ښه ته نه پرېږدي بیا پکې ما ته بلا خلکو چېرې وي ته دا د لارو کوڅو ډاکټران رانیسي او ته په دا هیلث کې ما بلا کسان په دې باندې ارسټ هم کړو نو بیا ما ته خلکو په خپلو لویره وي دا خو ستا د لارې کوڅې چې ته روز وي ته به بیا په چا علاج د ډرګ انټریکشنز نه دي خبر دا د لارې کوڅې ډاکټران د میټریک پکې و د زه میټریک تاسو ته وایم دا د میټریک کسان دي دی ساینس نه ویلې
او دای بیولوژي نه ویلي فزیکس نه ویلي کیمستري نه ویلي دی یو روټس نه ټچ کړي او یکدم دی ته اناټومي کولو کې وای 206 بونز دی او دا چې کم دی فزیولوژي ورته خي او فارماکولوژي ورته خي هغه په دې خوشحالي کې وای ستنه دن نو بار بس ګرځي ایمرجنسيانو کې فری اف کاست د دې شي روکتام پکار دی لکه پر ریفرنس یو بل هغه کې بس هغه ورال په وګا چولي مېند پلارانه خوشحالي کې چې دا ډاکټرز دی خو دا ډاکټرز نه دي دا کسابان دي خلکو بچي پیغام ټیکنیشنز دي د دې روکتام پکار دي دا کالجونه دي بند کړی شي د فیسونو لپاره د کالجز کولو کړی دي هر دوی مې رسپس ډیپلومي ورکي او د هغه روکتام دی وکړی شي زما د ګل پشان بچي مړ کو کدا چرته انستیزیولوژیسټو نو انستیزیولوژیسټ نه کلم داسې کار نه کیږي دا په دې ټول ایم ټي آی هاسپټل کې دا ټیکنیشنز برتي دي حکومتي چارواکونه یا تاسو خپل هم 400 سره تعلق لري ایمل ولی خان د عوامي نیشنل ګوند مشر په دغه شانتي سیزونو کې ډیر زیات اکټیو هم دی د ولس د پاره لکه مطلب بعض اوقات موږ هم کتو چې دی اوسنو هغه کې ډیر زیات هغه واغستو حکومت خو به اسی ملي خو تاسو تعلق د 400 نه 400 سره لري او هغه بیا د 400 خاص کر د پښتنو والسای ته مل سب ویل غواړي بس هغه ته به زه دا میسج ورکوم چې ټول 400 په یو اشنغر باندې یادېږي ولی صاحب ته زه دا وایم چې څنګه دی اوس دا وړه ماشومه د کچې کې ډاکو نه را هغه کړه نو زما دا بچی خو ته د اخو بس لاړ وخو الله پاک سره دی هغه نه خو یې نشي راوستی د هغه د واپسې لار خو نشته دی خو بس دومره مهرباني وکړه روکتامو کې چې د بل چا داسې بچي نشي لکه زمونږ بچی چې خوار شو د هغه مونږ موبایل نشو کولاولی هغه هر څه شیر کوي او د هغه د دې مرګ نه پس چې د هغه کم دا ویډیوز راځي هغه شی مونږ وجني نو بس داسې به مونږ یو هغه په سیزونو د هغه هم ډېر زورور دی نو دا د اختر اوس دویمه ورځ ده د خوراکي هم زموږ سره نازه ده په خپله هم یو ډاکټره ده تېرو ورځو کې چې موږ یو پروګرام وکړو چې یو کس زنانه خپله کور ودانې وژلي وایي کې یو ماشوم و د څلوېښت ورځو ما پسې بلا خویاندو رنګ وکړو چېرې وي دا ماشوم زما پکار دی زما پکار دی یو طرف ته خلک بچي وژني خو بل طرف ته چې دا بچي د 12 کالو چې کم ارهم دی دا ډېره زیاته دې سره خواري شوي وه دا چې کم د تکلیفاتو یو خو د سوزنې ماشوم وي په هغه باندې بیا هم سړی رنځورېږي کړېږي او خوار او زار شي خو دا چې کم لکه د دې ماشوم نه غټ ماشوم او پوی ماشوم او بیا په ماشومانو کې هم ډېر هوښیار او ډېر قابله ماشوم د دې د مرګ واقعي خبره د دې کورنۍ دپاره بلکې د دې ټولو دپاره ډېر زیات د درد او د غم نه ډک دی بطور یو پلار واقعي دا ستاسو دپاره یو ډېره لویه سانحه ده ستاسو کور ټول په غم باندې رنځور دی الله دې تاسو ته زړه صبر درکړي نن د اختر دویمه ورځ ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دي چېرې اختر ورځې به هم چې کم دی دا به ته ډېر زیات په خوشحالۍ تېرې خو د ملک او د ریاست دا خلک چې تا د خوشحالۍ او هغې ته نه پرېږدي بیا د سړي دپاره ژوند ګران شي یاره بس زه خو یوه خبره کوم او افسوس په دې کوم چې او ټي کې ما ته ویل چې څه ټایم یې ورته د انستیزیا انجکشن لګولو چې پپا زما زړه بندېږي که نه نو ما له هغه ټایم په کار و چې ما ورته ویلي چې بس ودروه لرې که د انجکشن د ده خو ما ویل چې د ده اپریشن اصل کې د ده پین زما پین و که نه چې ده به ما ته وی ما به ده ته وی درد دی بیا رالو ده به وی او نو هغه درد به ما محسوسولو او زه د خپل آفس نه د ساري 8 بجې تلیم او 9 بجې واپس د آفس نه راوتیم او دې ما بیا ډاکټر له بوتلې چې د پین دی او دې ټول پېښور کې ما ګرځولې دی چې دته به سمپل انجکشن هم د ټرمال او ټورډال لګېدو نو دې به ما له زور راکولو چې یاره دا خو د دې علاج نه دی خو دې علاج چې یو ځای بل ځای به همدغه پین کیلر ولګوي بس بویزه هغې به 6 ګنټې 8 ګنټې کار وکړه پین کیلر هغه به بیا پین رالو خو ده ما ته ویل چې یار زما چې کوم دی پپا زړه بندېږي په دغه کې په دې انجکشن او ما ولې سټاپ نه کړی شو په کارو چې ما دې ته ویلو چې ودروه لکه بس نور دې ته مه لګوه نور زه سم نشم ویلی او 4 بجې اوټي ته دننه کو او 4:30 بجې ما ته ډاکټر عمران صاحب راووتو ورسره بل هلک چې ما سرجري وکړه او انستیزیا د وجې نه د هغه زړه بند دی او ساه نه علي نو دا خبره زما داسې وه چې ما ټول کې ټي ایچ هاسپټل کې بغیر چپلو منډې والي دي خو ما هیڅ هم نشو کولی زما وس کې څه نه قانوني کاروایي هم پې څه کړې ده په دې کې تر اوسه پورې تاسو پولیس له یا ریپورټ په دې کې یا ډومبنې چې کم د پولیس له طرفه کم ریپورټ دی هغه تاسو کړی دی منګه 2-3 ځایونو کې خپل اپلیکیشن چې کوم دی پروسس کړی دی یو خو منګ ایچ ډي ته چې کوم دی اپلیکیشن لیکلی دی بل منګ ټاون پولیس سټیشن کې خپل روزنامچه کړی ده
او درېیمه خبره دا ده چې هیلث کیر کمیشن اوس خو د اختر چوټیانې دي، هغې ورته زمونږ اپلیکیشن مارک کړي دي، خو مونږ به په خپل هم هیلث کیر کمیشن ته ځو او کمپلینټ آفیسر زه اپروچ کړی یم، هغه ما ته وی چې د منډې پر ورځ به تاسو اپلیکیشن مونږ پروسس کوو او چې کم حده پورې مونږ به ځو او د دې دغه به کوو. مونږ نور سم ډیمانډ نشته، مونږ وایو چې یاره دا چې څومره میډیکل زمونږ دا دغه دی دا د دې دا روټ مونږ ټیک کړو چې یاره سبا بل چاته خو پرابلم ونه شي که نه، مونږ ته خو وشو مونږ خو سم نه شو کولی، خو چې بل چا ماشوم یا دغه زه خو اوس د پیناډال ټیبلټ نه م یریږم، نور خو غټې دوایانې پرېږده. زه څو بچي دي خپل څو بچي دي؟ زما یو جی یو د ارهم مشر زوی و، دویم زما د دانیال عبید دی او تھرډ زما یو لور د زینب عبید. او دی د سرجري نه مخکې چې کوم ویلاګ د جوړ کړی دی دانیال عبید، هغې کې تاسو ټول کتلی شئ، هغه بالکل فټ ناست و، جست د هرنیا پرابلم یو او بس مونږ خو ورکړو په خپلو خپو او رای کړو را امبولینس کې مو وړو بس. ښه ګرانو کتونکو، تاسو د دغه خوراکي خبرې مو اورېدې، د ده رور خبرې مو اورېدې، د دې ډېر کم عمره ډېر معصوم بچی چې کوم دی معصوم هم و او معصوم هم و، او د دې دا هر څه چې کوم دی غرض مقصد هم دا دی چې کومه په دغه د نړۍ کې که چېرته دغه شانتې خلکو ته تاسو انصاف ورنکې، کمې قانوني لارې دي چې دا دی خپل هم کړي او بیا هم د حکومت له طرفه کوم چې د طب کمې شعبې دي دې له انصاف ورنکړي، نو انسان به بیا چرته ځي. واقعي خبره زه تاسو ته زه دا بیا هم ویم چرته هم چې مرګونه کېږي، د بل مرګ جوب له مخې ته راځي، د هغې شاته پس منظر ډېر زیات دردناک وي چې تا ته یو ریاست انصاف نه درکوي، نو بیا د مجبورۍ د لاسه خلک تاسو ګورئ چې ټوپک هم په لاس راغستی، بیا د خپل د قتل بدله چې په خپله اخلي. خو الله دې هغه وخت هغه دوران په دغه خلکو نه راولي، د خلکو له دعاګوي چې الله تعالی دې ټولې کورنۍ له زړه صبر ورکړي او د صبر سره سره دې له د حکومت له طرفه انصاف ورکړي. د دغه خوراکي چې کم د عوامي ګوند کم مشر دی ایمل ولی خان، څنګه چې دی هم د 400 سره تعلق لري او هغه هم د 400 مشر دی، دا غزي بچی دی، نو ایمل ولی خان نه چې څنګه گزارش وکړو، څنګه چې هغه یو سینیټر دی، دینه مخکې د یو ماشومې په کې کردار ادا کو، نو په هغې کې دې هم دی کردار ادا کړي. که تاسو په آخره کې زموږ کتونکو سره څه شریکول غواړئ؟ فضل خان زمونږ خپل ریلیټیو دی جی، د پرشخیلو دی عثمانزی 400. مونږ هغه ته هم دا درخواست کوو چې یار تاسو خو صحت کارډ او دا شیزونه کړي دي، هغه خو د پیسو سره ریلیټډ خبرې، ډاکټر خوشحالیږي پیسو ته، خو د نور دغه باندې هم ورکینګ وکړي. هیلث منسټر ته هم زمونږ دا ریکویسټ دی، سی ایم صاحب ته هم چې یاره په دې باندې ورکینګ وکړي، دا لوکل کسان دا هرې کوڅه کې چې انستیزیا والا ډپلومې ورکوي یا نور داسې نرسنګ والا ډپلومې، دې باندې لږ کنټرول وکړي، دغه مین کار دی چې دا ټیک شي نو مخکې به بیا هر څه ټیک شي. ډاکټرانو خو بیا هم هر څه کوالیفیکیشن یې برابري، خو دا لاندې چې کوم عمله او سټاف دی په دې باندې د ورکینګ وکړي. بل دا ده چې ما خپل بچو باندې ما په ګرومینګ ډېر ورک کړی دی، زه داسې سکول کې هم نه داخلوم چې هلته ورته وایي ډیفاین کیمسټري او ډیفاین فزیکس او نور په څه نه خبر نه وي، هغه به ما بیل غوندې د هغې ګرومینګ کوو، خو بس اوس نشته نو څوک. دانیال بچی څنګه ته ښایي؟ هر هم تا سره یو سکول کې و؟ نو څنګه څه لوبې وغیره خبرې مبرې به سره کېدې؟ په دې اخره وخت یې تا خپله ویډیو وکړه زویه؟ څه دې ویډیو دې ته کوله؟ تا ته یې څه ویلو هغه ټایم بچیه؟ ما ولاګ جوړولو. هغه نه دې ولاګ جوړولو؟ صحیح ده. ګرانو کتونکو، تاسو د دې ټولې کورنۍ خبرې واورېدې، څنګه چې دې گزارش وکړو، موږ هم گزارش کوو چېرې د خلکو له دې پوره انصاف ملا شو. خوراکي تاسو له دې الله زړه صبر درکړي. بس الله زړه صبر دې راکړي، اوس هغه شته نه بېوسه یو، نو انسانانو سره د نه دی نو چې رای ولوم دی نو څه وکړو، بس بېوسه یو.